د مقام ابراهیم په خوا کې خو د څو قبرې دي راشي خو کوشش به دا کوي چې شاته به لاړ شي او داسې ځای کې به ودرېږي چې دا مقام بیت الله شریف دی او دلته کې مقام ابراهیم دی او د دې نه ودرېږي چې ستا د اندازې مطابق بیت الله شریف او ستا د سینې ترمنځ مقام ابراهیم راشي کله دې پرېږدي اندازه به داسې لګي ما درته وویل څاروي به بدن نه راولي ځان به اورم کېنه تیزي به نه کړي ښه به قلاره یو سړی د پاسېږي لږ ځان ورنږدې کړه بل سړی د لمونځ مقوا کې لږ ځان ورنږدې کړه بل سړی د پاسېږي په مزه په قلاره ځان ورنږدې کوه بیا به درته الله مقرر کړي او داسې ځای ته به راورسېدې چې حضرت مقام ابراهیم بستا او د کعبې ترمنځ راشي نو بیا به په دغه ځای کې دوه رکعاته لمونځ دې دوه رکعاتو لمونځ په باره کې د عامو مردو خیال دا دی چې دا نفل دي دا نفل نه دي دا څه دي واجب دي او فقه په اصطلاح کې دې ته واجب لغیره وایي دا په هر هغه مسلمان باندې واجب دي که مسلمان چې د الله د کور غیر چاپیره طواف وکړي نو دا دوه رکعاته لمونځ د طواف د وجې نه واجب دي لکه خیال هم کړي که نه د جمعې په ورځ باندې د جمعې مو څو رکعاته دي څو رکعاته فرض کوو او د ماسپښین څلور نو د جمعې دا دوه دي نو الله جل مجلوه په خپلو حکمتونو ښه پوهېږي خو علما کرام وایي چې دا دوه رکعاته جمعه او د جمعې دا خطبه دا هم داسې ده لکه دوه رکعاته لمونځ نو یو دوه رکعاته د جمعې لمونځ او دوه رکعاته خطبه شو نو څو رکعاته شو څلور نو دا رنګې دا اووه څکه ده د طواف دا داسې شو لکه دوه رکعاته او بیا دې ورپسې دوه رکعاته لمونځ وکړو دا مجموعه څو شو څلور دا دوه رکعاته واجب دي د دې نوم دی واجب الطواف واجب الطواف ته څه کوي چې دا دوه رکعاته لمونځ په مسلمان باندې واجب شو د طواف د وجې نه چې طواف یو خدا وکړي نیت به داسې وي چې دوه رکعاته د طواف لمونځ بس که د واجب ټکي دي یاد نه کړي خبره نشته اوس هم وایي دوه رکعاته د طواف لمونځ ما عمره یادوه ما پکې حج یادوه ما پکې واجب یادوه تفصیل دومره وایي چې دوه رکعاته لمونځ کوم د طواف صحیح که درته یاد وو نو ښه خبره دا ده چې لومړني رکعت کې سورة کافرون او په دویم رکعت کې سورة اخلاص ووایه او که دا نه وه چې سورة بټي چې څه دي دا دوه رکعته واجب الطواف لمونځ چې کله کوې اوږه به دي پټوي که طواف د مکمل کېدو سره به اوږې پټېږي او سر به دي ښکاروي سر به دي کولی که چېرته د مازدیګر او د ماښام ترمنځه تا طواف وکړو یا د عمرې یا نفلي طواف نو بیا به دا دوه رکعاته لمونځ نه کوي ځکه چې زمونږ د احنافو په مسلک کې د مازدیګر او د ماښام ترمنځه دا وخت مقبول دی نو بیا چې کله د ماښام اذان وشو او د ماښام لمونځ یې وکړو دا اول